نو چې ګران اردوونکو په بلوچستان کې یو مسله چې کومه راغله ډېره وخته ده، یعنی د اوبو سطح چې کومه ده، یعنی په مځکه کې اوبه دي. دا خو تاسو ټول خبرې یاست که نه چې په مځکه کې اوبه دي که نه. نو دا سطح چې کومه ده د اوبو دا سوکا لاندې ورسیږي د کوټې په حواله باندې. یعنی زه همیشه یو خبره وکړم، ډېره افسوسناکه خبره دا ده چې په کوټه کې اوبه چې کومې دي په مځکه کې هغه د ختمېدو وخواته روانې دي. 1500 فوټه برمه وال کېږي، بیا اوبه چې کومې دي میلاویږي. یو وخت ولې په 2-2.5 باندې اوبه چې کومې دي 2-2.5 فوټه باندې اوبه چې کومې دي دا په کوټه کې موجوده وي. و د دې وجوهات چې کوم دي، د دې وجوهات د دې اوبو بې ځایه استعمالېدل، درختي ځنګلونه نسته، رغونو باندې درخت نسته، په غرونو باندې درخت نسته، بارانونه نسته، واورې نسته. بارانونه په بلوچستان کې بې انتها ډېر زیات کم شوي دي. بیا بالخصوص که موږ کوټې خواته راسو که نه، په کوټه کې خو بارانونه کمې دي، دا نسته، بالکل نسته. او تاسو ویناستم په دې صورتحال کې نه وي. او په ژمي کې پخوا چې کوم بارانونه هغه بارانونه نسته. او بیا د حکومت لخوا هم یو کمزوري چې کومه ده هغه موږ دا لیدلې ده چې ډیمونه چې کوم دي، ډیمونو ته ترجیح او توجه چې کومه ده هغه نه ورکول کېږي. نو په کار خو دا دی چې دا د اوبو په دې سنګینه مسله باندې زموږ بلوچستان اسمبلی چې کومه ده هغه په دې باندې خصوصي یو سیشن وکړي او په دې کې ماهرین چې کوم دي هغه راوغواړي او هغه ماهرین چې کوم ریکمنډیشنز یعنی کوم سفارشات حکومت ته ورکي په هغو باندې باید سي حکومت بیا عملي توګه باندې کار وکړي. د اوبو دا ډېره لو سنګینه مسله ده. کوټه کې که دا حالو که ډیمونه نسو خلاص کوم چې جوړ دي په هغو باندې کار په تیزۍ سره نسو روان، نو اوبه چې کومې دي دا به ښاریانو ته نه میلاویږي. اوبه به نوریم لاندې لاړې شي، نورې به هم لاندې لاړې شي. او برما وهل د چا د وس کار به نه وي، په لکونو روپۍ به لګېږي. دا د هر چا د وس کار نه دی. یو سرمایهدار یې کولی شي، عام سړی نه شي کولی. نو دې دپاره په کار دغه دی که نه چې موږ اوبه کمې استعمال کړو بلوچستان کې. موږ سره د زراعت اوبه نسته. تاسو ویناست چې زموږ باغونه اکثره د اوبو له وجې څخه وچ سولو سی اوبه نسته. تاسو ویناست چې مال او مالداري کومه چې په کلیوالو علاقو کې وله هغه مال او مالداري چې کومه ده هغه بیخي ډېره کم اسوله. دغه وجه هم دا ده چې اوبه نسته، بارانونه نسته. نو راسئ درختي ولګو، د درختو تحفظ وکړو او د اوبو استعمال چې کوم دی په دې کې ډېر احتیاط وکړو.